بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو عزتمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ټول پاکستان کې د مارچ د میاشتې نه د پاکستان هومیوپیتي تر لاندې د تلیسیمیا باره کې د فری کیمپینګ انعقاد شوی دی چې په هغې کې د شاه کلینیکل نیټورک بونیر برانچ کوم چې په سواړی بازار کې د مردان روډ نوي اډې سره خوا کې واقع دي. د هغوی خدمات هم شامل دي. تلیسیمیا څه ته وایي، تلیسیمیا علامات څه دي او تلیسیمیا وجوهات څه دي. تلیسیمیا په اصل کې یو موروثي بیماری ده، یعنی د والدینو د جینیاتیک خرابې په وجه سره اولاد ته منتقل کیږي. د دې بیماری په وجه سره په بدن کې وینه کمه جوړیږي چې په هغې په وجه سره بار بار د وینې د لګولو ضرورت پیښیږي. د تلیسیمیا علاماتو کې د تلیسیمیا میجر علامات په وړوکوالي کې شروع کیږي چې د هغې په وجه سره په رنګ کې زیړوالی، تکاوټ، کمزوري، په ساه اخیستو کې مشکلات، چړچړاپن، یرقان، بدن پوره وده نه کول، د خېټې د معمول نه زیات غټېدل، د مخ د هډوکي بې ترتیبه کېدل او په لوبو کې حصه نه اخیستل، دغه قسمه علامات په ماشوم کې ښکاره کیدی شي. په وجوهاتو کې چې کوم څیزونه شامل دي، په هغې کې په وینه کې د بې ترتیبۍ په وجه سره د جین خرابي پیدا شي. ماشومان دغه خرابي یعنی دغه جین د مور پلار دواړو نه په وراثت کې اخلي. د هغې په وجه سره دغه ماشوم د میجر تلیسیمیا ښکار شي. او که په مور پلار دواړو کې د یو نه دغه جین منتقل شي، نو دغه ماشوم بیا د تلیسیمیا ماینر ښکار کیږي. دغه رنګې دا ماشوم هم د کیریر شکل اختیار کړي. نو زما عزتمندو، کومو علاقو کې په ستاسو ته دغه رنګې ماشومان ښکاري او کوم ځای کې دغه رنګې ماشومان وي چې هغوی ته وینه بار بار خیږي، نو هغوی په دې نمبر باندې رابطه وکړي: 0336 99 33 453. والسلام.